د پیزار سره جنازه کیږي کو نه کیږي. اکثر ځایونو کې اکثر خلک موږ نه تپوس هم کوي د دې مسلې، او بعض ځایونو کې په دې باندې چیړ چپاړه موشي، جنګ جګړه هم پې وشي چې یاره ته د پیزار سره ولاړې پیزار وباسه او پیزار سره جنازه نه کیږي، او بل وایي نه د پیزار سره کیږي. نو یوه خو دا اهمه مسله ده د جنازې متعلق، انشاءالله دا به تاسو سره په دې ننني کلیپ کې یو په دې مسله بحث وشي. دویم به د جنازې فرض موږ ذکر کړو چې په جنازه کې فرض څه دي، ځکه چې فرض هغه رکن دی چې هغه د سړي نه پاتې شي نو د جنازه نه کیږي. نو لہذا جنازه چې کومه ده فرض کفایي ده او دا د مسلمان په مسلمان رور باندې حق دی. خو چې د جنازې طریقه موږ وپېژنو چې په دې کې فرض کم کم دي، چې موږ وپېژنو چې دا زموږ نه پاتې نشي چرته. ټیک شوله؟ نو دوه مسلې شوې. او دریمه مسله دا ده چې په جنازه کې دا دعاګانې چې دي او د جنازې دا کم نیت چې موږ ویو نویتو ان ودیا یا دې کې دا دعاګانې شولې، یا د نابالغه چې وفات شي نو که ماشوم وي د هغه دپاره یو دعا ده، که ماشومه وي د هغې دپاره بله دعا ده. په دغې به موږ د ننني کلیپ کې چې کوم دی تاسو سره خبرې کول. مسله دا ده چې د پیزار سره جنازه کیږي کو نه کیږي. نو ګوره دا خبره ښه ذهن کې واچوئ چې جنازه کې چونکې سجده هم نشته، څنګه چې په دې مونځ کې وي، او دغه شان جنازه په مسجد کې هم نه کیږي، عام ډاګونو کې کیږي، میدانونو کې کیږي، یا په جنازګاه کې کیږي چې هغه مسجد نه وي. نو که د یو سړي پیزار پاک دی، لاندې ویښ هم پاک دی او پیزار دننه هم پاک دی او بهر هم پاک دی، نو که د بیا په دې پیزار کې خپه دننه ده او د دې پیزار سره د جنازه کوي، نو جنازه بیا د پیزار سره کیږي. بیا پکې څه نشته دی، هیڅ مسله پکې نشته. په دې باندې به جنګ جګړې نه دي پکار او مشتو ګریواني پې نه ده پکار او دومره سختې په دې خبره نه دی پکار چې یاره مطلب ستا جنازه ونه شوه ته په پیزار کې ولاړې. ما درته خبره ذکر کړه یو سړي د پیزار ایخ هم پاک دی او دا پیزار دننه هم پاک دی، بهر هم پاک دی، او د پکې خپه ورکړې ده او دې جنازې ته ودرېدو نو د پیزار سره، نو بیا دا جنازه کیږي، څه مسله نشته. خو که پیزار داسې دی چې ویښې څښا دی، تلی څښا دی او د بهر نه پیزار پاک دی، یعنی بهر چې خپه را بهر کې او د پاسه پې ودرېږي، نو د بهر نه پاک دی، نو که بیا ترې چا خپه را بهر کړه او پیزار باندې بهر ودرېدو د پاسه پې خپه کېښوده، نو بیا هم څه جنازه کیږي، ځکه چې د دې ویښ څښا دی او ته پې د پاسه ودرېدلې نو او پاس نه پاک دی، نو بیا جنازه کیږي. او که یو پیزار داسې دی چې ویښ هم څښا دی او دا چې کوم دی بهر هم څښا دی، نو د پاس هم پې بیا نشي ودرېدی او نه یې پخپو کولی شي، بیا به پیزار خامخا وباسي او ته به جنازه کې بیا په دې کې جنازه نه کیږي. او که پیزار بهر او لاندې ویښ دا پاک دی خو دننه پیزار پلیت دی، چپړه ده، سپلی ده، بوټ دی، دننه دی کې پلیتی ده، نو بیا خو په دې باندې جنازه دې کې چې خپه ورکړي نو بیا به دې کې جنازه نشي کولی. او که د پاسه پې یو سړی ودرېدو نو بیا جنازه کیږي. دا او بعضې وخت خو داسې وي چې ځای ډېر زیات ګنده وي، هلته خطره دا وي چې دا ځای چېرته پلیت نه وي، نو عام طور خو ول احتیاط پکار په داسې ځای کې جنازې نه وي پکار. خو فرض کوم نو بیا په داسې ځای کې چې ستا خپل پیزار باندې یقین دی چې دا پاک دی، نو بیا هغه ځای کې خو ضروري خبره دا ده چې ته بغیر د پیزار نه مه ودرېږه، بلکې پیزار د پاسه خپه کېده او ته جنازه وکړه. نو په دې باندې چیړ بیا باقي د آدابو خبره ده. نو عاجزي او تواضع دا په دې کې ده، دا خو د الله په مخ کې یوه جرګه ده او عاجزي ده او دعا ده د خپل رور د بخښنې دپاره. نو چونکې بیا بهتره دا ده، یعنی مزه دا کوي، خوند دا کوي او الله ته په دې کې عاجزي ده او عاجزي الله ته خوښه ده. چې کله عاجزي راشي نو هلته بیا د الله رحمت په منډه راځي. نو چونکې دلته خبره د عاجزي په دې کې ده چې سړی پیزار ویستی او خپې بله خپې چې کوم دی دا ولاړي، نو دې کې عاجزي ده، تواضع ده پکې، نو بیا دا بهتر ده، دا بهتر ده، په دې باندې الله پاک خوشحالیږي. خو که چا د پیزار سره وکړه او پیزار پاک نو ګورئ په دې جنګ جګړې نه دي پکار، په دې کې جنازه کیږي. یوه خبره خو دا شوه. دویمه خبره دا راځي چې جنازه کې فرض څه دي، څو پکې فرض دي. نو ګوره دا ځان سره یاد وساتئ، په جنازه کې قیام فرض دی او 4 واړه تکبیرونه پکې فرض دي. قیام پکې فرض دی، څنګه چې بغیر د عذر نه ته به په مانځه کې قیام نه پرېږدي، هغه فرض دی. دغه شان بغیر د عذر نه په جنازه کې ته قیام به نه پرېږدي، دا په جنازه کې فرض دی. او 4 واړه تکبیرونه چې دي دا په جنازه کې فرض دي. ګوره مانځه کې خو لومبنی تکبیر فرض دی، هغه خلک ووایي، نو دا رستني تکبیرونه رکوع لځي، سجدې لځي، سجدې نه راپاسي،
بیا قیام ته ځي نو که هلته څوک دا تکبیرونه وم نه وایي نو مطلب سنت ترې پاتې شو ګناهګارېږي نه ثواب کې کمی راغی خو د جنازې ګورې څلور واړه تکبیرونه داسې دي په دې مسله کې به احتیاط کوئ ډېر خلک پوه نه اکثر دواګانې وایي د دواګانو اهتمام کوي او تکبیرونه ترې پاتې شي و یاره امام اسیم وویلې نو دی بیا پرېږدي نو لحاظه ګورې څلور واړه تکبیرونه امام به هم وایي او مقتدي به هم وایي دا په دواړو باندې فرض دي دې کې به داسې نه کوي چې بس امام وویلې تکبیر الله اکبر او بس دا کافي شو نه څلور واړه د نیت د تړلو نه واله دغه الله اکبر څلور واړه تکبیرونه د جنازې چې کوم دي نو دا فرض دي که دې کې د چا نه یو هم پاتې شو که د امام نه پاتې شو که مقتدي امام نه پاتې شو خو د ټولو ونه شو او که د مقتدي نه پاتې شو نو هم د دې مقتدي څه ونه شوه جنازې ونه شوله نو دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې په جنازه کې دوه فرض شو یو پکې قیام شو او دویم پکې څه شو څلور واړه تکبیرونه دا په جنازه کې څه شو دا پکې فرض شو خو ګوره دا یاد ساتئ دا کلیپ بیا زموږ نه اوږدېږي انشاءالله نور کلیپونه به په دې باندې کوو بعضې وخت چې کوم دی نو سړی داسې کوي چې دا تکبیرونه اکثر جنازه درنه وي نو ورته وایي لکه منځ کې یو کس اواز کوي نو هغه هم د دې دپاره اواز کوي چې یاره وروستي کسانو ته اواز ورسي نو ګوره دا یاد ساتئ کوم کس چې دا د اواز په جنازه کې کوي چې یاره نور خلک یې واوري او نورو ته اواز ورسي نو ګورئ د ده نیت به د دغه صحیح تکبیرونه وي که د ده نیت دا وي چې زما د اواز خلکو ته په دې طریقه باندې رسومه ټیک شوله او د جنازې د فرضي نیتونو نیت یې په دغه فرضي تکبیرونو نیت یې پکې ونه کړو نو ګورئ بیا نه د ده جنازه وشوله او نه کومو خلکو ته چې د ده اواز رسېدلی نه ګورئ د هغوی جنازه وشوه په دغه ټیم کې ضروري خبره دا ده چې دا کم کس په منځ کې اواز لګوي وروستي سب کې اواز لګوي چې خلکو ته اواز ورسي نو د ده به هم نیت دا وي چې زه د جنازې چې دا کم فرض تکبیرونه دي دا ادا کما او چې کم کسان یې اوري نو هغوی به هم خپل نیت دا وي چې موږ فرض تکبیرونه چې کم دی دا ادا کو او که نه دا کم کس اواز لګوي او صرف دا نیت یې وکړو چې د خلکو ته مې دا اواز ورسي نو ګوره بیا نه د ده جنازه وشوه او نه کومو خلکو چې اواز واورېده نه بیا د هغوی جنازه وشوه نو دا خبرې په دې کې ضروري وي چونکې دا کلیپ بیا اوږدېږي نو انشاءالله دې کې ډېرې ضروري او خوندناکې خبرې دي هغه به موږ انشاءالله نورو کلیپونو کې کوو او دا په موږ فرض دي چې دا خبرې موږ په خپله مې زده کړو او دا موږ نور امت ته هم ورسو نورو مسلمانانو ته هم ورسو چېرته به هم نه ځئ موږ سره به یې او دا خبرې به په خپله مې زده کوئ او دا به انشاءالله شیر کوئ نورو خلکو ته به هم رسوئ چې دا خلک په دې مسلو باندې پوه شي الله دې تاسو له ډېر جزای خیر درکړي جزاکم الله خیر احسن الجزا